کسان نه د اصلي سرک شی نه اصله د سرک شی د 4 سره رالی پر سره ولی بدی درې ما کا دې کاروایی کوي پریز دی نه لیکن پښتانه وای کژې ځم په سوک سره ما اولاد پر ما جاړ ستا اولاد قسم دی پر تا وجړم 400 نه غټاب سره پر تا يم قسم خدای وجړم څوک د جمعیت سره څوک د پښتونخوا سره څوک د امینشتل سره څوک بیا د بلی پارټي څوک د با پارټي څوک د کمی پارټي زموږ ګرد ورونه موږ ته ګرد قابل احترام دي لیکن کام زما د پاره قابل قدر دی چې زما سره کاروبار کوي د زما ورور زما هیڅ ذات پاتې نشته پدې موږ خپل حلال روزي ګټو 15 روپۍ خپل بچان لرو زما خبرې لسپینې نو په سبا خلک په کور نه نوځي بیا ونو زموږ عزتونه مړي نو بیا دا زما عزت دی دا هر سړی د ځان سره وټ خبره دا نوٹ کیدا دا کاروبار زموږ عزت دی دا زموږ سره کومه سیاسي پارټي نه درېږي بیا موږ دا قرآن به سره کوو سبا پر دم تنګ سره راځم سبا بیا ووټ غواړي دیم سبا بیا ووټ غواړي دې سبا بیا موږ لراځي په دې مخه مخ یادوي بیا چې پر ما تنګ ساوه ته چیرې وي چې پر ما تنګ ساوه ته چیرې وي موږ به ځینې غلامان نه جوړي راځان دا ډېره عجبه خبره ده چې ما د یو ووټ په پرچی باندې یو سړی در څخه اسمبلی پورې ځان رسوي زما ستا په چندو باندې در اسمبلی ځان رسوي بیا چې 15 کاله تیر کې د 10 ډیکس نه حسابله کیږي د په دوبۍ په لندن کې کورونه نه حسابله کیږي او پر موږ باندې پښتنه هم نه کوي دا خو زما ستا کمزوري ده اسلام کې دا وایي که یو واره د یو غارې څه مار وخوري پروا نه لري دوه واره دې وخوري پروا نه لري درې ماره خوري نو تا خدای وایي څنګه دغه واره خوري د غارې دا موږ به د احتیاط اتفاق کله سره کوو کله به کس موږ په بل خوا سره بدوو کله به موږ د دې په انتظار نن پر خان ټاور باندې چاپه ده دا بل ټاور څه نومیږي دا ګیلاني مارکیټ والا هلته قرار ناست لسته نه بل لسته پسې چې چا یو اډر وکړي په اسلام آباد کې ناست دی د پلار راجه جوړ کړی دی دا کار به دی کېږي دا کار به دی کېږي ته راسه د بلوچستان د خلکو حالات وګوره دلته موږ کاروبار کولی نو یو طرف ته بدامني ده بم دماکي دي غلاوي دي ټارګټ کلینګ دی بل طرف ته که زه روان یم د چمنه زموږ مال راخستی دی هر یوه لکه لیوه لکه سپی خولې باندې یو بده ورځ راغلې ده موږ تجاران خپل کاروبارونه بند کړي دي یعنې موږ ته یو سیاسي پارټۍ پیسې نه دي راکړي موږ ته یو مذهبي پارټۍ پیسې نه دي راکړي موږ به دوی ته ووټ ولرو کړي دا موږ ته ډېر ووټ ولرو کړي زموږ ستې په ووټو باندې راغلي دي کله پر موږ په کرونا کې پر موږ باندې سختي راغله زما سره د مختلفو سیاسي پارټیانو زه هغه چې یم د وزیر اعلی کوارډینیټر یم په ګرد پاکستان کې 2 ورځې لاکډاون زموږ په کوټه کې یو ورځ دا موږ په جام صاحب باندې کړی دی موږ سره سیاسي پارټۍ مدد نه دی کړی موږ به راغلي دي راوغوړو یا موږ به راوځو زموږ د بده مرغه پالیسي زموږ دغه ده هغه انګریز یو مثال کړی دی وایي ډیوایډ اینډ رول تقسیم یې که بیا وه موږ دغسې تقسیم شوي زه به څه له سیاسي پارټۍ له ورځم تا دا مجلس وکړي ته به سیاسي پارټۍ له ورځې یعنې زه به ولې سیاسي پارټۍ له ځم سیاسي پارټۍ ما نه ویني سیاسي پارټۍ زما مالونه نه ویني نو پښتونخوا ملي پارټۍ دا ویل د درد محسوسه کړي چې کسټم مخ ته کښېنو د کسټم مخ ته راووتلو ودرېدلو موږ یې کورودانۍ وایي هره سیاسي پارټۍ زموږ نه راځي زموږ د دې تاجرانو بغیر زموږ هېڅ ذات پات نه دی معلومه زه یو دوکاندار یم زما د هر تاجر چې پر هر تان باندې په لکه روپۍ اخیستې دي دا خلاف کاروایي نه کېږي زما خلاف کاروایي کېږي سوري د پلار حکومت جوړ کړی یعنې ګوره مفتي مسلمانان یې ځان یوه خبره به صفا سره یوه خبره جاپان 40 کسانو جوړ کړی دا جاپان چې کله تباه شولو دا 40 کسانو جوړ کړی یعنې موږ دلته په سلګونو مسلمانان یې الحمدلله موږ دلته راځو کاروبار کوو ځان ته مسلمانان وایي پښتانه وایي د خپل تبره سره خو د سیلم ګوټه پر پوله ورته ایږدو ستا څه ویل پر دا ځای مې ولې اور مړ دی پر دا ځای مې دا اور ولې مړ دا تاړه و د هغه تې خوري ده دا یو پایار زما خلاف دونه چې پایار شوي یو یې پایار هم کسم دی که کم نو دوی ما خوري که څه راکړي دا زه به دغه ښار کې ګرځم زه چې پر د خپل دوکان نه وجنګېږم زه پر خپل وجدان ولاکه بیا وجنګېدم خبره به سپینه سره کوو شغاسي لاله زه به لاندې بیا نه سره کوو 50 کسان نه د اصلي سرک شی نه اصله د سرک شی د 4 سره رالی پر سره ولی بدی درې ما دا زما د سره واده ده زموږ انجمن بستی ضمانت کی مرتي سره ولاړ کما ګرد بلوچستان کې د سره بند زما نوم را سواړم مت پکو عزیزانو دا ډېره عجبه خبرې
چې یعنې زما پر خان ټاور باندې یا پر کټپیس ګلۍ باندې یا پر بله باندې یا پر بله باندې دا زموږ د ګټې کوټې دوکانونه د دغه شانو ډک دي دلته که څه بل شی شته نه دا کوټه جوړه شوې ده چمن په کاروبارو د بډیس مارکیټ راواخلې کټپیس ګلۍ راواخلې که خان ټاور راواخلې که مدینه ټاور راواخلې که نور زموږ دې پلازې راواخلې ګرد دغه سامانونه کې پراته دي موږ به څه دا سترګې دی پټې کړو چې یادې پښیمانه وي دا سترګې به نه پټو عزیزان دوی کاروایي کوي صفا درته وایم دوی کاروایي کوي پرېږدي یې نه لیکن پښتانه وایي که ژې ځایم په سوک سمېږي د دې دپاره به موږ درېږو د دې دپاره به د همت کوو د ځان د زړه سره به دا فیصله کړو چې څنګه زه خوږېږم دغه یې ته هم خوږېږې زما اولاد پر ما ژاړي ستا اولاد قسم دې پر تا وژړم چار څونه غټ افسر یې پر تا یم قسم خدای وژړم د دومره د سر تېر یې راله شوی